السلام علیکم. انور جان نصر ایڈوکیټ له لاهور ته سر مخاطبه دغه تصویرانو چې کوم زه ښکاروم د معتبرین چې کوم ناست دي دا کوم چې په درنه دي دوی دا لاره بنده ده مشکلات جوړ دي د علاقې خلکو دپاره په دې کې معتبرین ناست دي اکبر صاحب محترم ناسته اعظم ناسته دغسې نور ځوانان ناست دي تواب صاحب ناسته نو په دې کې سوي څه دي سوي دا دی چې ظالمان جابر هغه که خنزیر ورته وایي هغه لفظ هم کوچنی ده راولاړ سي په سکوټر د موبایل دپاره د سکوټر دپاره چند پیسو دپاره ټک 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 د مور او د پلار زوی او د بچیانو له سره سایه واخلي زوی ډېر په ګرانه لویږي تاسې یې مړ کوئ زوی ډېر په ګرانه باندې تربیت ورکول کېږي تاسې یې مړ کوئ تر ټولو له مخه خو ګیله له هغو پلرو ده له هغو مندو چې ده چې د تاسې زمن د تاسې بچیان په علاقه کې شر جوړوي په علاقه کې بدامني راولي په علاقه کې د خلکو د تا دغه رنګه زړې زړې زمن دې ورمړه کوي او تاسې تربیت دا تربیت کړی ده نو نه شابس او بیا تاسې مور یاست پلار یاست څه نه یاست خبر هم خبر یاست نو تاسې ته پکار ده چې تاسې د پردو زمنو په ډیره ګران را لوی سوی زمنو دپاره دا خپل خنزیر زمن لږ په ادب کې نه لږ په لیمټ کې لږ په درجه کې وساتئ یار تاسې خلک د تاسې زمن په دې علاقه کې بدامني راوړي او تاسې ورته ناست یاست او زه دا قسم کوم کې مور او پلار ژوندي یا د کور مسیر اکا تره بل ژوندی یا مسیر رور کسې رور ژوندی دا پې خبر دی یوه دا خو یو اخلاقا خبرې د زده کوم پاته سو د دې شاته انکوایري کول او د دې شاته رانیول او د دې په سر ختل دا اوس ګورمنټ کوي او له ګورمنټ سره کومې ترتیبونه شته نور ترتیب خو پرېږده یو ترتیب یې دا چې اف سی دوکۍ سره چاونۍ سره سیسټم داسې سیسټم ده تر شاټ کاټه پورې چې دی وغواړي د ده کیمرې فټ دي د ده سیسټم سیټلایټ فټ ده د ده ډرون فټ ده دی یې راایستلی سي یوه له دې سې هټ کې له ګورمنټ سره چې کوم سیسټم شته په دې نږدې ایریا کې له ده سره جیو پینسنګ والی سیسټم شته دا یې ټریس کولی سي زه قسم کوم که دا نقصان په علاقه کې د انتظامیه سوی وای یا دا نقصان په علاقه کې د غریب نه د یو داسې اپروچ والی سړي سوی وای بیا به زه هم دا ډېر زر معلوم سوی و ریکویسټ په فلحاله دغه کوو ولې چې نظام چې خو به موږ انصاف تقاضې پراغوښتلې د هغو هم فلحاله مخ په دې تور ده چې جعلي ګورمنټ ورته یایې که د فارم 47 ګورمنټ ورته یایې او که بل داسې خوندور لفظ در سره وي هغه ورته استعمالوي هغه ګورمنټ ورته یایې ګورمنټ د یوه ریاست د یوه نظام په کردار په جسم کې د سر کردار ده نو چې سر دې ولاړی فارغه سو او بیکاره سو او سر دې ولاړی روبوټ جوړ سو په ریموټ چلیدو نو له هغه بیا ته هغه کارونه د انصاف تقاضې نه سي پوره کولی خو بیا هم دغه کاشف صاحب محترم ته یم که په دوکۍ کې دا ټیم کرنل صاحب ده که ډي سي ده که اسسټنټ کمیشنر ده که ایس پی ده که ډي ایس پی صاحب ده محترم جناب والا له تاسې سره اپروچ شته د تاسې سره سیسټم شته جیو پینسنګ سیسټم شته که د جیو پینسنګ سیسټم ایکسپلینیشن زه وکوم نو هغه نه ده په کار ولې بیا را روان وخت دپاره د موږ په علاقه کې دا بدمخي خلک بیا له هغه احتیاط کوي له هغه شي به هم ځان بچاو کوي نو تاسې جیو پینسنګ والی سیسټم وکوئ تاسې دا خلک گرفتاره کوي دا خلک ونیسئ دا ظالمان ونیسئ یو زوی ډېر په ګرانه لویږي یو زوی بیا کله چې هم د مور او د پلار له سترګو چې پټ سي او تورې خاورې یا لیمه سي بیا هغه ژوندي که پلاري که موري که خوري که وروري که کوروالی یې که بچیان یې د دغو ټولو ژوند تریخ سي نو تاسو ته پکار ده په لو سطح باندې نه درجه غواړو
په دغه کمه سطح باندې خو باید تاسې لږ سیستم ته دوام ورکئ، دا کار تر سره ورسوئ، دا گرفتاری وکوئ که هر څوک او کولی یې سئ، که نه سئ کولی نو یې ولې نه سئ کولی. بیا خو نو که چیرې تاسې نه کوئ بیا خو تاسې ته هم خبر یاست چې تاسې په خلاف کاروایي کومه کاروایي کیږي، ریټ پټیشن دایریږي او د تاسې په خلاف باندې کاروایي کیږي چې تا څه کاروایي وکوله، د تا د دې سره هر هغه تقاضا چې ته کولی شي د ګورمنټ په مد کې د ګورمنټ د صلاحیت په مد کې او فوراً چې کومه کاروایي تا ته ډیوټي درکړل سوې ده، ذمواري درکړل سوې ده، هغه تا نه یې کړې، بیا خو ته جواب دی، بیا خو به ته جواب جمع کوې، په های کوډ کې به یې جمع کوې، خامخا به یې جمع کوې. نو تر دې بهتره نه ده چې تاسې لږ له لږو څخه داسې مسلو کې ځان سره حساب کولو بعد د قانون د یو څه تقاضې پوره کولو او دا کومې ذموارۍ درکړې په دغو باندې باید تاسې لږ روشني واچوئ او داسې مسلوب سر وخیزئ. غټې غټې ګیلې له تاسې نه کوو، دارنګه ګیلې به خامخا درجې کوو، دا د تاسې په وس کې ده او کولی یې سئ. نو برای مهرباني دغه چوټې چوټې معاملات د علاقې خپل خلک یې کوي، پرورش یې سم نه یې سوی، پیدایش یې له سیوین سے بیا تر نن تاریخه یا له سیسټمه ګیلمن خلک دي یا مغروره خلک دي یا مجبوره خلک دي یا د دوی پرورش انتهایی نه ده سوی یا دو خلکو ته د پلار او د مور د بچیانو او د کور والی او د خوندو قدر نسته. نو له دو خلکو ته باید تاسې لګام ور واچوئ او وینسئ او گرفتار یې کوئ او علاقې ته ښکاره کوئ او هر هغه ظالم او جابر او د ناروا نه وکالت څوک وکړي او نه یې څوک له شا پسې ورسي. کوم حوالات چې د کومو ناروا خلکو دپاره جوړ دي باید په هغه حوالاتو کې هغه ناروا خلک تاسې واچوئ. مننه کوم او امید کوم چې انشاءالله تاسې به یو څه نه څه کاروایي په دې ضرور وکوئ. مننه. الله حافظ.